د کورنی خفګانونو په موضوع لیکل شوی ریډیایي ډراما ماټو لیکونکي ساحل یوسفزی، پروډیوسر ساجد محمود خان، ایڈیٹنگ انجینئر محمد سلمان حیات. کردارونه: سیدان کاکا مشر سړی، شیر رحمان شبنم، عدنان خان د سیدان کاکا زوی، نور رحمان سحر، نیلم د سیدان کاکا انگور، اینی خان، حذیفه خان ماشوم د سیدان کاکا نوسی، فدا حسین، ممتاز خان د سکول مشر استاز، ساحل یوسفزی، زریاب خان د سکول کشر استاز، محمد سلمان حیات، زرلالا د سکول ماشومه، دعا سحر. پیش کوونکي پښتونخوا ریډیو مردان. ودرېږه دې ماشومانو ته بهر ودرېږم، دوی ناراسته کېږي چې راچاک شي. شابه بچیانو، شابه، هله زر کوئ، شاباس، هله رامنډې کړئ، هله شاباس. سکول اسمبلی درنه ودرېږي، ناوخته دی، راچاک شئ، شاباس. شابه، هله زر راځئ، راچاک شئ بچو، وختي پاسئ که نه چې د وخته راځئ. ته ګوره حذیفه ته دا ته څه ډولې کېږي، راچاک شه. شابه بچې، هله سمن اولای به راچاک شئ. شابه بچیانو، تاسو هم چېرته وختي پاسئ که نه، بس دغه ایله سکول اسمبلی ته ځان تیاروئ. مصطفی بچې، دا رور دې له ګوتې نه ونیسه، راچاک یې که. شاباس، شابه بچې، شاباس. 2 منټه پاتې دي ټلۍ ته. وعلیکم سلام، هله شابه بچو. زاغه د ټلۍ هم ووالې شوه، کتارونه جوړوی درغلم. څوکیدار چاچا دا غټ ګیټ بند کا، درغلم. یاره چې دا مشر څوک دی؟ سویمه ورځ ده چې دا وخت یې د سکول نه په لږه فاصله کې وینه چې د ده چا سره کار دی که نه، واړه راولي که نه څنګه. یاره ورځم چې تپوس دې وکړم چې اخر څوک دی. کاکا، ای کاکا، سلام علیکم، ستړی مشي. وعلیکم سلام. کاکا، ستاسو چا سره کار و؟ او بچې، ماټو سره مې کار دی. ماټو څوک دی کاکا؟ دلته خو موږ سره په دې نوم څوک نشته. بچې، تاسو سره شته، یو ماشوم دی، تاسو سره په دې سکول کې دی. موږ سره؟ نه کاکا، موږ سره خو د ماټو په نوم یو ماشوم نشته. شته در سره بچې، زه ورته ماټو یم. کاکا، تاسو جوړ غلط شوي یې، هغه به چېرته بل سکول کې وي. نه بچې، هم په دې سکول کې دی، تاسو سره دی. اوهو کاکا، زه د دې سکول انچارج یم، ټول نومونه زما په لاسو رجسټر ته ختلي دي، نو ما خو پکې چېرته ماټو نه دی لیدلی او نه مې په دې نوم چېرته ماشوم داخل کړی دی. تاسو غلطېږئ کاکا؟ نه بچې، زه نه غلطېږم، په مینه کې سړی نه غلطېږي. پوه نه شوم کاکا، مینه؟ او بچې، مینه دا مینه د بوډاوالي مینه ده، د تیر وخت مینه، او د تیر وخت مینه لازواله مینه وي. بلکل، مینه خو وي لازواله. خو تاسو راته سم خبره ونه کړه چې تاسو دلته چا سره لیدل غواړئ، او دا ماټو څوک دی؟ ستاسو څه دی؟ بچې، ماټو زما مینه ده، زما دنیا ده، زما وینه ده، او زما د بوډاوالي یوازنۍ سرمایه ده. کاکا، ستاسو په سترګو کې اوښکې راغلې. دا د بېوسۍ اوښکې دي بچې، د بېوسۍ. کاکا، جاړه مه، خدای به خیر کړي. ها بچې، دا خواږه زما ماټو له ورکه، زما ماټو تاسو سره دی، تاسو سره. موږ سره دی؟ موږ سره؟ او هم تاسو سره دی، تاسو سره. زه لاړم. ښه سمه ده کاکا،
دا به زه ستاسو ماټو له خامخا ورکوم، خامخا بېغمه شئ. عجیبه انسان، زما ماټوله ورکه، ستا ماټو څوک دی؟ زه یې خو پیژنم هم نه، دا چاله ورکم؟ دا پس امتحان کې واچولم. اوهو، اسمبلي هم شوې ده، کلاسونه لګېدلي دي. هله زه ورځم. زریاب صاحب. جی سر جی، تاسو سوایل؟ او جی وای، حکم. تاسو خو پیریډ له روان یې، خو دا راته ووایې چې موږ سره د ماټو په نوم څوک ماشوم شته؟ د ماټو په نوم؟ نه. ټیک ده سر جی، معلومات به وکم ښه. او ټیک ده زریاب صاحب، تاسو لاړ شئ. کېدای شي چې خپل نوم یې بل څه وي او دا کاکا ورته بل نوم اخلي، خو زه پته به یې ولګي. خدای دې وکړي چې ماټو پیدا شي. دا کاکا راته ډېر په زړه غمجن ښکارېده. د دې بعضې خلکو د مخ نه پریشاني او غمونه راساسي. دنیا ده نو، څوک به څنګه او څوک به څنګه وي، په یو حال خدای دی. انسان د پریشانو ګوډې دی. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. May I come in, sir? او راځه زرلالې بچې، راځه. سر جی، زریاب سر د حاضرۍ رجسټر غواړي. ته وګوره دې کې. دا دې ها واخله. تھینک یو سر جی. سر جی ها څه دي زرلالې بچې؟ تاسو سره چې وختي کم بابا ولاړو که نه، دا د حذیفه نیکه دی. ها د حذیفه نیکه دی؟ دا څه وې زرلالې بچې؟ هغه خو ماټو نوم اخیستو. او سر جی، نیکه ورته د مینې نه ماټو وایي، ماټو. منم د زرلالې لورې، تا خو زما ډېره لویه ستونزه حل کړه. زبردست بچې، شاباس شاباس. ته کلاس ته ځه، زه به حذیفه سره ووینم. لویه شي بچې، لویه شي. تھینک یو سر جی. زریاب صاحب، هغه ماټو دا دی. او کنه سر، هم دا دی حذیفه. دا ښه ده سر جی چې زرلالې بچې ته پته وه، کنې مونږ ته به یې داسې څه پته لګېده. او بلکل ښه نو ماټو ته جی سر دیم. دا راته ووایه چې ته ماټو یې که حذیفه خان؟ سر حذیفه خان یم، نیکه راته د مینې نه ماټو وایي. هلکه حذیفه، دا ماټو درته ولې وایي؟ سر زما پوزه د هغې ډېره زیاته خوښه ده، خو ځکه راته ماټو وایي. نو صرف ستا پوزه یې خوښه ده؟ ته خو نور هم کیوټ ماشوم یې. سر ویم په نیکه به دا پوزه ښه لګېدلې وي که نه؟ صحیح وایي زریاب صاحب. د نیکونو نیاګانو په وروستي وخت کې بیا ټوله اساسان وسان وسي وي. په هغوی کې د خپلو لویو شوو بچو عکسونه ګوري او خوشحالېږي، من ورته غټېږي. بلکل سر، تاسو رښتیا وایئ. زما خو نیکه مړ دی، خو کوم خیال چې زما نیا ساتي او خوشحالېږي راته، د هغې مثال زه نه مومم سر. دا ټول مشران هم دغسې د خپلو بچو د اولاد سره مینه ساتي. حذیفه، دا راته ووایه چې تاسو نیکه سره اوسئ که نه؟ نه سر، مونږ ځان له اوسو. ځان له؟ مطلب؟ د کرایې په کور کې اوسو. او نیکه دی؟ هغوی په خپل کور کې اوسي. ښه سمه ده. نیکه سره مو لګي که نه؟
زما مطلب خبرې ورسره کوې که نه؟ نه سر، مونږ ورسره خبرې نه کوو. دا ولې بچې؟ هغه خو تاسو سره ډېره مینه کوي. وګوره دا یې تاله راوړي دي. دا واخله، بسکټ او ټاپیانې دا ستا دي. واخله. نه علم سر. ولې بچې؟ واخله بچې واخله، ولې د خپل سرجي د لاس نه هم نه علي بچې؟ دا ښه خبره نه ده شابه بچې، واخله. سر نشم اغستی، ما ته مور او پلار ویل د نیکه د لاس هیڅ شی زما اخله او ورکړه زه هم نه. دا څه وی بچې؟ دا خو ښه خبره نه ده. ته خو د ټولو خوښې، د ټولو د زړه سره، د مور او د پلار او د نیکه ټول در سره مینه کوي. او څوک چې چا سره مینه کوي نو په کار خو دا ده چې هغه ورسره هم مینه کوي. حذیفه بچې، ستا نیکه دی، ستا د پلار پلار دی. تا سره چې څنګه خپل پلار مینه کوي هم دغسې به ستا نیکه د خپل زوی سره مینه کوي. زه منم دا واړه واړه خفګانونو کورونو کې راځي، خو د دې مطلب خو دا نه دی چې رشتې دې ورسره ختمې شي او پرېکړې شي. دوی به سبا بیا یو وي. خو ته د دواړو خبرو کې مه راځه ښه، بلکې حذیفه بچې ته پکې ترمنځ د مینې پل جوړ شه. دا رشتې بحالې که ښه بچې مې؟ حاجي. او که نه بچې، ته خو پاکه جنتي مرغې، ته د نفرتونو جهنم ځان ته مه جوړوه ښه بچې؟ سمه ده سر، تینک یو. او دا د نیکه د لاس خواږه دې واخله. او چې کور ته لاړ شي که نه بچې، نو د خپل بابا ورته صفتونه کوه. که هغوی هر څه وایي نو ورته وایه ما ته داسې د نفرت خبرې مه ښایې. که تاسو ورسره خبرې نه کوئ نو مه کوئ، خو ماتې مه منې کوئ ښه؟ حاجي همداسې به کوم سر. ما خپل نیکه ډېر خوښ دی، ما به ورته غلې غلې کتل، ما پسې به سکول ته را روان و، خواږه به ورسره و، ما به غږ نه کو سر. سر حذیفه ډېر قابل ماشوم دی او زما یقین دی چې دی به د هغوی ترمنځ روغه راولي که خیري. او زما هم دا امید دی چې حذیفه به یې روغوالي کړي انشاءالله. سړیا تا ته ویم دا پلار دې پوه کا چې په حذیفه پسې سکول ته نه ځي، بل کار یې نشته، کله ورته لار کې ولاړي کله سکول ته پسې ځي، دا ښه نه کوي. غورئ پوه وی کم نیلمو د ځان لاسې زړه مه خوره ښه. څنګه به نه خورم؟ اوس داغه او زموږ ترمنځ څه پاتې دي؟ ویم ادنانه که ته یې نشي پوهولی نو بیا ورپسې زه ورځم، زه به یې پوه کړم بس. ویم نیلمو پلار زما دی، زه پوه شو زما پلار، ته پکې مه رادانګه، ستا سویمه ده او اخر هغه ګناه څه کړې ده چې ماف کېږي نه. اوس خو زما هغه دواړه خویندې هم واده شوي دي چې تا به تې سر ټکاو. اوس خو دا جي یوازې په کور کې اوسي، یوازې اوسي دی، دغه شان ښه دی. ما یې ډېرې ستغې سپورې برداشت کړي دي. څه ستغې سپورې؟ دا چې تا ته به د خدمت وي دا ستغې سپورې دي. ته په ستغو سپورو ډېره ښه پوهېږې. یوه ډوډۍ یوه پیالی چای ورکول ستغې سپورې دي. زه څه نوکره نه یم چې د پردو خلکو خدمتونه به کوم. په ما د خپل کور نه علاوه د چا هم خدمت نشته. ادنانه نوکر ورله ونیسئ نوکر. ویم دوه ټکي سبق دې څه ویلی دی چې اوس د ده خدمت نشته، د هغه خدمت نشته، مه کوه خدمت. ویم ستا به څه خدمت وي؟ او خود نو زما به څه خدمت وي؟ دا کور دا وینځل پخول تا ته خدمت نه ښکاري؟ ګوره نیلم دا وینځل پخول یوازې ته نه کې، ټولې تور سره دا کوي او ښه په نری کوي. د کور دیرې او پټي دپاره هره ورځ تیارې کوي، هره ورځ. خو مجال شته چې په خدمت کې ذره بره فرق راولي. ادنانه ما ته د اخوا دېخوا مثالونه مه راوړه، زه په خپل ژوند ښه پوهېږم. هر څوک په ژوند پوهېږي، ځکه چې ژوند کوي ژوند. خو نیلم سړی هغه دی چې د بل د خدمت دپاره ژوند تیر کړي. ابو
که امینه مني نو نه دې مني. زه بابا له خامخا ځم. هغه هره ورځ ما د سکول ته راځي، څیزونه راله راوړي، خبرې را سره کوي. ویم چې قدم وانخلې بابا لازم ډیر ښه راته ګوري چې بابا لځي. نیلم تا ته ما مخکې هم ویلي دي ماشومانو ته د نفرت سبق مخ آیا. ستا د رویې د وجې مې تاله د کرایې کور واغسته چې ته د دې هر څه نه لرې، خو ستا په رویې کې څه فرق نه راځي. نو هسې مې ځان د خپلو پردو د خندا کو چې بوډا پلار یې یوازې پرېښود او ښځې سره لاړ. کم از کم په زړه کې خو لږ رحم پیدا که که نه. زه دې د پلار سره د سترګو لګېدو پرې نه ښودم. زړه مې ډېر غواړي چې لاړ شم ورله، خو اخر اوس څنګه لاړ شم؟ ابو زه به دې بوځم. ها دواړه به لاړ شو. بابا رانه هر وخت تاسو تپوس کوي، د هغه په سترګو کې اوښکې هم راشي. صبح ها ابو زه لاړ شې چې زړه مې یخ شي، نه په خپل عزت یې او نه د بل. ویم په دې کې د عزت او نه عزت څه خبره ده؟ مشرانو سره خلک پښتو مختو نه کوي، خدمت یې کول پکار دی. په خدمت خدای ملاویږي، نیک بخت خدای. ته ولې نه پوهېږې؟ عدنانه په ما د چا د خدمت تړه مړه نشته، پوه شوې؟ چې نشته نو مې کوه، ته بسې او ستا خدمت بسې. هغه خپلو روانداریانو ته دې وګوره چې څنګه د کور خدمتونه کوي. هغه هم د چا نازولي لوڼه دي که نه؟ که هغې ستا د مور او پلار د خدمت نه انکار وکړي نو لومبې به تا وربوس پړسولي تا. عجیبه دنیا ده. د خپلو لوڼو خویندو دپاره یو سوچ کوي او د پردو دپاره بل سوچ. امي ابو درته ښکلې خبره کوي. خیر دی ها، زما دپاره بابا له لاړ شي. ها ما پرون بابا ته وې امي ابو به دواړه راولم. ډېر زیات خوشحاله شو. دواړه راولم. اول به تې دا تپوس کړو چې دواړه دې د کور نه وښکل ولې؟ د داجي څه کارو چې مونږ یې د کور نه ویښکلو؟ دا ستا کارو، ستا خواهش و. چې زما خواهش و نو ته بیا ولې راتلې؟ وی بالته که نه؟ وی بالته که نه. ما ځان ته کلي په تماشه کول نه غوښتل، هم دې کې مې غنیمت وګڼو چې ته تې ډډې ته شي ته او دا وقتي غوسه دې کمه شي کمه. زه هېڅ غوسه موسه نه یم. ګوره نیلم، زمونږ نور څوک چې زمونږ ترمنځ روغه جوړه راولي، خو په خپله به یو ګام پورته کو. په دې سړی لا درنېږي، سپکېږي نه. دا خو شکر دی چې خوزیپا زمونږ په منځ کې د تړون سبب جوړیږي. او نیلم ته هم څه د زړه نه بده نه ښه، یقینا چې ته به هم دا غواړې چې خپل کور خپل انګړ ته لاړ شو. 3 کاله مو د کرایې په کور کې تیر کو، خو یوه لحظه ته ما د خپل کور خوند نه دی اغستی او داسې په تا هم محسوسه کړې وي. او اسیم مشران وایي چې د سهار رک که ماښام کور ته راشي نو دا رک نه دی. ابو ام بابا له ځو. او راځه بچې راځه چې لاړ شو. راځه ودرېږې، ما چاته پرېږدې، زم در سره ځم. دې لوی کور دا لوی انګڼ بچې هم ستاسو د قدمونو شور ته لیوالو. بچې شکر دی چې تاسو راغلی، دا ستاسو کور دی. بچې زما به د سره دغه لږې شپې روزي وي، اخر تیرې به شي. زه به دې دومره لوی کور څه کوم بچې؟ دا ستاسو کور دی. داجي ما معاف که، ما ستاسو زړه ازار کړی دی. ما له داسې نه و پکار، نه پوهېږم چې ما ولې د دومره جذباتو نه کار اغستی دی. ما معاف که داجي ما معاف که. نه بچې په خپو مې مه پرېوځه. زما بچې ما د زړه نه معاف کړی، د زړه نه. داجي الله دې راته ستاسو سورې په سر لري. زمونږ چې کوم فرض جوړېدو هغه مو ادا نه کړی شو داجي، هغه مو ادا نه کړی شو. ډېره بخښنه راته کوه داجي، بخښنه راته. یقه مقلو
تاسو سپاوتو بوتو سر شوی دا خو ژوند دی خامخا پکې داسې راځي. نو د دې مطلب خو دا نشو چې پلار او بچي د عمر له خفګانونه کوي د یو بل مخونه د نه ګوري. هسې که موږ سوچ وکړو دا خفګانونه هیڅ بې حسه ښکاري، نه یې سر وي او نه یې آخر، بس خو په یو ړانده و خسواره لاروي یو، منزل مو څه دی مطلب مو څه دی، بیخي دې ناخبره یو بچې. رښتیا وای داجي، رښتیا وای. بابا زه به در پسې ډېر زیات خفه وم. ممتاز خان سر به راته وی بابا دې مه خفه کوه ها. ماټو ته څه خبرې نږدې شه، زما خو در پسې زړه د ګوګله وته، په لږه تنده به مې کار نه و، بس ستا پله به مې بې اختیاره قدمونه اخیستل. ډېرو به راته ویل چې هغوی دې نوم نه اخلي نومه، تا ورپسې ځان دومره خراب کړی دی. ما به ورته د ناخوالۍ خندا وکړه چې د دې کره به تاسو نه تیر شوي چې یو نیکه ته خپل نوسي څومره خواږه وي، څومره خواږه. اوف داجي، کاش چې دا احساس راته مخکې شوی نو نن به مطالعه دومره لوی غم درد نه و درکړی داجي، نه و درکړی. بچې دا به خدای کول داسې، ځکه چې د ترخې نه پس د خوږو خوند او احساس دوه دوڼه شي. داجي د نن نه پس زموږ دا کمکلې زړه ته ما چوي ښه. تاسو راته دعاګانې کوئ، دعاګانې. ستاسو هر خدمت په زه په سر سترګو کوم ښه، انشاءالله. انشاءالله بچې ورشه، د خپل لاس چیرې باندې اوس کوه. اوې په دې مخامخ المارۍ کې د شیرینۍ ډبې مې راوړې دي، دا هم راواله. ما ته پته و پته چې زما ماټو به مور او پلار لاس نیولې خپل کور ته راولي، لاس نیولې، او خدای پاک هم دغسې وکړل. شکر دی خدایا.